أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وروى الدارمي نحوه وفي شرح السنة عنه عن ميمونة بلفظ المصابيح. دا احادیث دی وخت کې چې کوم ستاسو مخ کې ویل دي په دې کې یو څو مسلې زده کول دي. یو مسله خدا دا چې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یذکر الله عز وجل على كل احیانه ټول عمر به د الله ذکر کو، هر وخت به د الله ذکر کو. نو د دې مطلب خدا شو چې کني جنوب به هم به ذکر کو. نو علما دا غي په باری کې فرمایي چې څه حالتونه داسې دي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې د ذکر نه څنډه کړې ده. نو په داسې حالت کې چې سړی عملاً اودس ماتوي نو په دغه ټیم کې ذکر کول مکمل ممنوع دي، مکمل ممنوع دي. دغه شانې چې سړی په حالت د جنابت کې او د جنابت د حالت پې جوړیږي او په دغه ټیم کې دی ذکر کوي، نو په دغه ټیم کې ذکر کول مکمل حرام دي. او کدا کل احیان ذکر کیږي چې په هر وخت کې، نو د هر وخت نه مراد عرفي هر وخت دی. په اور کې خلک وي الګ ته ډوډۍ خوري، وي هر وخت خورم، نو هر وخت سړی نه لګیا چې هر وخت ډوډۍ خوري، خو چې کله د ډوډۍ ټیم شي پکه ټیم کې خوري. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند چې ګوري نو د خوراک په ټیم کې ذکر، د خوراک نه بعد ذکر، روانېدلو ذکر، د ودرېدلو ذکر، د وده کېدلو ذکر، د راپاڅېدلو ذکر، د چا سره د خبرو ذکر، د خوف په ټیم کې ځان له ذکر، د خوشحالۍ په ټیم کې ځان له ذکر، د بیمارۍ باندې د شکریې ځان له ذکر. د اذکارو یو لویه سلسله ده. نو په دې وجه باندې د هر وخت د ذکر نه مراد دا دی چې په کم وخت کې جایز وختونه دي په هغه ټیمونو کې به ذکر کاو او په مخه به د قرآن تلاوت کاو. نو دا د الله تعالی ذکر دی. نو دا مطلب د دې حدیث کېږي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله عز وجل على كل احیانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت ذکر کاو. په دې وجه باندې کله سړی د ماشومان نه تپوس وکړي چې هلکه د ډوډۍ د شروع کولو په ټیم کې کومه دعا ویل پکاري، نو وړوکی وایي بسم الله الرحمن الرحیم، او چې بیا وایي د وده کېدو په ټیم کې نو وایي بسم الله اللهم باسمک اموت و احیا. کورته د کور نه چې وده سبه وایي بسم الله توکلت علی الله. وی دغه شان چې د خوب نه راپاسې سبه وایي الحمدلله. خوراک وکړي وایي الحمدلله. اسکاک وکړي وایي الحمدلله. ناس یې پاسې وایي سبحان الله. ولاړ یې کینې وایي الحمدلله. نه دا ټول د الله تعالی ذکر دی. نو دا مطلب یې کېدی شي. دویمه مسله په دې حدیث کې چې کوم ما ولوسته، په دې کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام د خپل تره زوی هم دی، او بل دا چې د پیغمبر علیه السلام بیبي چې دا نو هغه د ترور هم ده بیرته. نو هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې بیبیانې، نو بعضې څوک یادوي خو خپله ترور یادوي نه، بعضې بیبیانې داسې وې چې هغه وایي چې ما به غسل وکړو د لوښي نه، یعنې اوبه به ترې پاتې شوې. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، نو د هغې اوبو نه اودس کوو. نو ما ورته ووایي چې دغه اوبه ټیک نه دي، نورې اوبه درته راوړم. وی تپوس یې کوو چې ولې؟ وی ما ورته ووایي چې دغې اوبو نه خو ما لمبلې دي
او زه دا جنابت نه مې په غسل کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اوبه خو نه پلیتېږي اوبه خو پاکې دي که تا ته اودس کړی دی پاتې شوي دي نو دا اوبه خو پلیتېږي نه د دې حدیث د دې وینا مقصد دا دی چې که اوبه د یو تن نه پاتې شي نو بل تن استعمالولی شي که نه شي استعمالولی نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوبه نه پلیتېږي نو لہذا که په ظاهري طور په اوبو کې د پلیتۍ څه ښکاره شکل نه وي نو اوبه په خپله باندې پاکې دي ډېر وخت کې خلک تپوس کوي چې یاره جي دا اوبه پاکې دي که نه دي ته به یې ولې وایي دا په دې خوړګۍ راغلی دي نو د اوبو درې حالتونه دي یو د اوبو رنګ دی یو د اوبو خوند دی یو د اوبو بی دی نو چې په دې کې یو هم بدل شي چې د اوبه نه دي او چې دا پکې بدل شوي نه دي جو بس دا اوبه دي که نه پاکې اوبه دي نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په اوبو کې پلیتې او پاکې نه وي اوبه چې په ښکاره پلیتې شي خونې بدل شي یا رنګ بدل شي یا پکې عملاً تعین چې هغه د څښاوالی پکې پروت دی نو بیا به څښایي خو د دې نه علاوه چې اوبه دي نو په شک باندې اوبه نه ګنده کېږي یو حدیث کې دا مسله ذکر ده دویمه مسله دا ده چې که یو سړی جنوب او بل سړی دا پاکي نو دواړه یو بل سره یو ځای کې ناستې شي که نه شي کېناستی جخت د یو بل سره کېناستی شي که نه دا کم سړی چې جنوب دی نو دا ګنې پلیت دی نو وایي نه دا پلیت نه دی خو د په ده باندې په دې حالت کې مونځ کول بند دي خود حضرت عایشه رضی الله عنها چې ام المؤمنین د هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځان له ولمبل نو بیا د یخنۍ ورځې به وي نو رابغې نو چې ده په کومه بستره کې نو په هغه بسترې کې به زما څه کېناستو نو ځان به په هغې بنیاد باندې به ګرم شو لږ نو هغه دی یو انسان که جنوب دی نو بل انسان که پاک دی دا د یو د جنوبت په وجه باندې بل دغه چې دی نو بل تن چې دی نو دا نه پلیتېږي دریم حدیث چې دی نو هغه په دې کې حضرت علی رضی الله عنه یوه قصه کوي او د هغې په نتیجې کې یوه مسله بیانوي او هغه دا چې سړی جنوب یې نو قرآن ویلی شي که نه شي ویلی بیا اودس یې نه نو په بیا اودسۍ باندې قرآن سړی ویلی شي که نه شي ویلی نو درې قسمه ویناګانو علماو د دې حدیثونه نقل کړي دي یوه وینا خو دا ده چې یاره قرآن په یادو سړی وایي نو مسلسل دی وایي په دې کې د اودس او د بیا اودسه ضرورت نشته خو که دا قرآن مجید رالی عملاً په لاسو باندې نو په داسې حالت کې دی د قرآن مجید راغستل نه کوي چې د اودس نه ها که تعلیمن سړی طالب علم دی او قرآن وایي او په اودس د نه کولو په وجه باندې قرآن مجید نه رالي نو بیا خیر دی نو حضرت علی رضی الله عنه د دې لپاره یوه خبره نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د غسلخانې نه راغی د اودس ماتې نه به راغی نو موږ به ته مسله تپوسله نو موږ ته به په یقرئنا القرآن موږ ته به د قرآن هغه خبره کوله مثلا موږ به ته تپوس وکړو چې اودس څنګه په کار دی نو هغه آیت یې راته ووایه چې اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین جواب به راله د قرآن آیت به راته وایو د دې معلومه شوه چې د قرآن تلاوت په چې دی نو دا ممنوع نه دی په داسې حالت کې او ظاهره ده چې په هغه وخت کې قرآن مجید صحابه و کرامو ته په یادو باندې د الفاظ یادو نو دې وجه نه علما وایي چې په یادو باندې قرآن وایي خیر دی په حالت د جنابت کې هم په دغه کې په څه ورته وایي بیا اودسۍ حالت کې هم او په حالت د جنابت کې هم دویمه مسله دا ذکر کېږي چې سړی جنوب یو کومه ډوډۍ خوري یا بیا اودسۍ په بیا اودسه خوراک کولی شي که نه شي کولی وایي ولې نه شي کولی ځکه حضرت علی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اودس ماتې نه راغی نو زموږ څه به یې ډوډۍ وخوړه او موږ ته به یې د قرآن تلاوت به هم راته کوو چې موږ به دې څه تپوسل نو به یې راته ویل دغه شانې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو بله مسله بیانوي هغه دا چې حالت د جنابت درې قسمه دی یو هغه قسم دی حالت د جنابت چې سړی د عملاً په هغه باندې غسل د شیطان د وجې نه یا چې کوم دی نو په خپله د مني د وتو په وجه باندې غسل واجب شي
نو دې ته حالت د جنابت وي. یا یو زنانه د هغې ته خپل بیماریانې دي نو هغې حالت د جنابت وي، لکه ماهواري شوه یا نفاس شو، څلوېښتي شوه. نو حضرت عبدالله ابن عمر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې ویل چې لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، چې په کومه زنانه ماهواري یا څلوېښتي یا یو سړی دی یا زنانه ده هغه په حالت د جنابت کې ده، نو په داسې حالت کې د قرآن مجید تلاوت نه کوي، په داسې حالت کې د قرآن مجید تلاوت نه کوي. نو پته ولګېده چې د جنابت په حالت کې د قرآن تلاوت نه نارینه له پکار دی نه زنانه له پکار دی. دغه شان بله مسله په دې باره کې د دې جنابت په حالت کې د قرآن حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي پخوا به د خلکو دا کورونه چې وي د دوی دا مخه به د جومات طرف ته وه، ځکه چې د جومات چاپېره کورونه وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل خپلو ملګرو ته وجهو هذه البیوت عن المسجد، د دې کورونو دا مخ هم د دې جومات نه بل طرف ته دروازه تاو کړئ. ولې؟ ځکه چې فإني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، ځکه چې تاسو د کور مخه جومات طرف ته نو تاسو ورې جومات پر ذهن باندې به داسې ځای راځئ، نو زه دا جایز نه ګڼم چې حایضه ښځه یا جنوب سړی دی په دې جومات کې لال راشي. نو دې نه مسله بله معلومه شوه چې یو سړی جنوب دی په حالت د جنابت کې دی، نو هغه په جومات کې ګرځېدی شي که نشي ګرځېدی؟ جومات پاکه ځمکه کې نه نشي ګرځېدی، دا وویلی شو. البته یو سړی په جومات کېناست دی او حالت د جنابت پې راغی نو هغه بیا مجبوري ده. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څو ویناګانې ما نقل کړې. یوه وینا پکې بله د حضرت علی فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې موږ ته وویې چې ګورئ 3 کورونو ته ملائک د رحمت نه راکوزېږي، لہذا خپل کورونه د رحمت مستحق کې د رحمت نعمه پاکوي. یو په هغې کې هغه دی فیه صورتن چې په هغې کې تصویرونه تصویر نه مراد څوک وي؟ هغه تصویرونه دي چې هغه مجسمي او جمهور علما وایي نه د دې نه مطلب هر قسم تصویر دی چې څه قسم تصویر ورته د دې روح انسانان دي که حیوانات دي د هر څه تصویر دی دا چې په کور کې ساتلی دې کور ته د رحمت ملایک نه راننوځي. نو چې د رحمت ملائک نه راننوځي خو د زحمته به راننوځي که نه. دا خلک قصه کوي، قصه یو سړی و نو هغه به خلکو ته وایي چې زه نه مرم، نو یو طالب ورته وایي چې ولې نه مرې څه چل دی؟ وایي هغه ورته وایي چې ګوره پیغمبر علیه السلام وایي چې هغې کور ته ملائک نه ننوځي په کوم کې چې سپی، نو هغه به د ځان سره سپی ګرځاو په مخ میټو به یې ځان سره ګرځاو. نو چې سپی به یې ګرځاو نو خلکو ویل ولې به نه راځي؟ ویل پیغمبر وایي چې هغې کور ته ملایک نه ورننوځي کوم د کور کې چې سپی، نو زما خوا ته سپی دی ملایک نشي راتلی. یو طالب ورته ووایي چې ښه دا سپي خو هم مري. نو معلومه دا شوه چې انسانانو والا ملایک خو د له خواله نشي راتلی، خو چې د کم ملایک د سپي نه روح اخلي نو په تا پسې به د سپو هغه ملایک راځي، د سپو نه چې روح وړي هغه ملایک به در پسې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په هغې کور کې چې په هغې کې تصویرونه دي هغې کور ته د رحمت ملایک نه ننوځي. او ولا کلب، او نه چې کوم کور کې سپی پروت دي، د سپي نه مراد علماو ته 2 قسمه سپي جدا کړي دي. یو سپی هغه دی چې هغه د کور د څوکیدارۍ دپاره سړي ساتلی یا د کور څوکیداري کوي، او یو سپی هغه یي چې هغه سړي د ښکار دپاره ساتلی، ښکار پې کوي یا پې قافله ساتي، د ګجرانو سره یو سپی یا د خپل ګډې بیزې پې ساتي، دې ته د ضرورت دپاره وي. یا داسې سپی دی چې هغه څه ټرینډ کړی شوی دی، هغه ټریننګ لکه تاسو ګورئ چې په دې وخت کې سپي خلکو ټرینډ کړي دي، د پوجیانو کار ته اخلي. د دې سپو نه علاوه شوقیه سپي ساتل چې په کور کې دغه شوقیه سپی موجود دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې کور ته د رحمت ملائک دننه نه دي. او 3 نمبر ولا جنوب، چې په کم کور کې پلید خلک پراته وي، پلید جنوب پکې پروت، یو مونځ پې تېر شي او دی ونه لامبي، بل مونځ پې تېر شي او دا خنار پکې پروت وي. نو چې داسې مونځو ټیم پې تېر شي او جنوب پلید خنار خیجي او پروت وي،
نو په دې کور ته د رحمت ملائک نه ننوځي. دا درې قسمه کورونه دي. لہذا تصویرونو نه حتی الامکان سنډه پکار ده. سپی بغیر ضرورت نه دی ساتل پکار. او چې حالت د جنابت کلم راشي نو په اولنی فرصت کې د اولنی منځ دپاره د مخکې نه لمبل پکار دي. ها یو دغه پکې بل هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل یو صحابي ته وایي چې د جنابت د حالت نه وروسته اودس وکړي او بیا پرېوځي. د اودس نه مراد څه؟ یعنې ځان پاک کړي، ځان پاک کړي. دا حالتونه دي چې د دې په باره کې دا مسئلې مونږ زده کړې. اوس یې الفاظ واورئ. وعن عائشة رضی الله عنها قالت كان النبي صلی الله علیه وسلم یذکر الله. حضرت عائشہ فرمایي رضی الله عنها چې پیغمبر علیہ السلام به د الله ذکر کاو علی کل احیانه په ټولو وختونو کې. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت دی قال دی وی اغتسل بعض ازواج النبی غسل وکو بعضی بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم پی جبنتن په یو خانک کې. فاراد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښته ان یتوضا چې اودس وکي منه دغه وبونه. فقالت نو هغه ښځې ورته وویل چې یا رسول الله اې د الله پیغمبره انی كنت جنوبا زه خو جنوب وم مار دغې نه لمبلې دي. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ان الماء لا یجنب او اوبه چې دي دا نه پلیتېږي. دغه شان حضرت عائشہ عنها بل حدیث نقل کوي قالت داوی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم به یغتسل لمبل من الجنابت د جنابتنا ثم یستدفئ بی بیا با ځان به ګرم کو زما په خوا کې قبل ان اغتسل زما د لمبلونه مخکې. رواه ابن ماجه. وعن علی د حضرت علی نه روایت دی قال داوی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم به یخرج من الخلاء د او د سماتی د دینه براوته فیقرئنا القرآن من ته د قرآن مسله کوله ويأكل معنا خوراک به را سره کاو د غوښې ولم یکن یحجبه او یحجزه عن القرآن او دا پیغمبر علیہ السلام دی بیا اودس پاتې کېدو د قرآن د لوستون نه دی منع کړی. وعن ابن عمر د حضرت عبدالله ابن عمر نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقرأ الحائض حایزه ښځه دی نل ولی ولل جنوب او نری جنوب سړی الولی شیئا من القرآن د قرآن صحیحه. رواه الترمذي. وعن عائشة حضرت عائشہ فرمایي رضی الله عنها قالت داوی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وجهوا واړوي هذه البيوت د دې خپل کورونو د دروازې معنی المسجد د جماعت نه فإني ذ چې لا اهل د حلال نه غنم المسجد د جماعت لحایز د حایزه زنانه د تیرې دورا تیرې لپاره ولا جنوب او نو جنوب د تیرې دورا لپاره. وعن علی د حضرت علی نے روایت دی قال داوی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا تدخل الملائکه ننودي ملائک بیتن اغه کورته پیه چې پای کې سورۃ پټوانی ولا کلب او ننودي اغه کورته چې پای کې سپی ولا جنوب او ننودي اغه کورته چې پای کې پلیت پروتي. رواه ابو داود والنسائی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله.